ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. تاسو ټول بجلی ډېر تنګ کړي یې که نه، لوډ شیډینګ هم وي، بجلی هم نه وي او د پاسه پې بلونه. داسې ده که نه، خو داسې خلک هم شته چې هغوی ته الله تعالی په جنت کې پیدا کړي دي، اوبه یې ورکړي وي. هغه خلک اپنی مدد آپ کہتے ہیں، ځان له چې د نو واړه واړه بجلیګرې یعنې ټرباین یې ولګوي او خپله بجلی ته جوړوي. دا تاسو ته ښکارېږي دا کالام اترول دی او دا پاسه یو ابشار دی، سمرباغ واټر پال ورته ویل کېږي. هغې نه دا اوبه راوستل شوي، دا د کلي د خلقو اپنی مدد آپ کہتے ہیں او په دې باندې دا درې څلور واټر هغه چې کوم دی ټرباین چې کوم دی دا جوړ شوي دي. زموږ سره د دې کلي یو ځوان عبدالخالق صاحب موجود دی، د سره اوس په دې حوالې سره خبرې کوو چې د دې ټرباین نه دوی ته څونه بجلي میلاویږي او څونه فایده ده، او که دې کې نور اضافه وشي، حکومتي سرپرستي میلاو شي او داسې نور هم ډېر جوړ شي، نو څونه دې کې دغه کېدی شي. عبدالخالق صاحب ډېره مننه. دا راته ووایي چې دا کله جوړ شوي دي؟ دا تقریبا د دې انیشیټیو 2002 کې شوی دی. ټیک شو. دا لوکل ټرباین هغه وخت نه سٹارټ دی. خلک لکه کلی په کلی ځان له فنډینګ وکړي چې داسې وړوکې ټرباین ځان له ولګوي، چانده وکړي او دا ولګوي. ما کتلو دا یو ټرباین چې کوم دی د 300 هغه چې کومه پکې ستنه لګېدلې هغه د 300 نه پلس ده، نو امپیر چې کوم دی 300 نه هاي دی، یعنې ډېره تیزه بجلي جوړوي. دا ښه زبردست بجلي جوړوي. موږ له 220 ولټیج پوره راکوي. دا پاسه څو ټرباین دي؟ یو دا شو، یو هغلته دا څلور ټرباین زما په خیال په دې یو روپ باندې لګېدلی دی. په دې سیمه کې خو به نور هم داسې ټرباین وي. داسې ما خو تاسو ته ووایه چې هر یو کلی کې هر یو کلی لکه 15 کورونه نه واخله تر 30-40 کورونه جمع شي، ځان له دې کې بیا د خپله کپیسټي لکه 12 کیلو واټ نه واخله 50 KVA پورې خلک په خپله ځان له جوړوي. دا بجلي چې کومه ده دا څه کار کوي؟ استري چلی، واشنګ ماشین، اوبو راخېجولو والا موټر؟ دې باندې نارملي دا خلک خپل چې څونه کور ضروریات دی ټول به پوره کوي. یو هیټر وغیره ضرورت دلته نه راځي، نور واشنګ ماشین شو، استري شو، دا لوکل چې څونه ضرورت دی خپل پوره کوي. که داسې واټ ټرباین نور ولګي غټ که نه، لکه دلته د دې اوبو ډېر زیات پاور دی او ښې غټې ټرباین یې که دې ته ولګي نو زما خیال دغه هم برداشت کولی شي. څه خیال دی کیپیسټي شته دغه اوبه کې؟ خو ډېر دا خو اوبو خپل میکینیکل پاور دی د دې خپل. دا خو بیا هم لوکل یو وړوکي غوندې خوړ دی، دې نه غټ خوړونه پکې شته. اپروکس دلته یو SRSP والا یو جنریټر لګېدلی هم دی، تقریبا 500 کیلو واټ بجلي جوړوي. که دغه اوبه ښه طریقې سره ګورنمنټ استعمال کړي، دلته نه زه تاسو ته اسټیمیټډ وایم تقریبا ته 10 میگا واټ بجلی پورې زمونږ دغه اتروړ کې ته پیدا کولی شي. چې 10 میگا واټ بجلی دا صرف اتروړ کې پیدا شي، نو زما خیال دی چې د سواد بجلی که پوره نه خو نیمه هو دا ده، یعنې نیم سواد. آی تھنک ملاکن چې کوم ملاکن 2-3 چې دی هغه ټوټل هغې کیپیسټي چې کوم دی هغه 75 میگا واټ آی تھنک چې دونه دی. که ته دې ایریا نه سټارټ واخلې دغه وړوکي ټنل، هغې ته موږ ټنل چې ووایو یو ځای نه بل ځای ته اوبه بل ځای نه، اوس ګورنمنټ په دې زما په خیال ورلډ بینک ډونر دی، په دې خبره اوس سټارټ دی. که دا وشي نو ټول KPK زمونږ دغه یو اتروړ نه کور کېدی شي. نو دا تاسو واورېدلې خبرې، د اوبو په ذریعه چې کومه بجلی جوړیږي دا ډېره زیاته ارزانه وي او په پاکستان کې بجلی انتهایی ګرانه شوې ده and pollution less او pollution هغه ماحول نه متاثره کوي، نه خرابوي. پاکستان کې بجلی دونه ګرانه شوې ده چې دې پوزې له موږ راوستلی یو او تاسو ته نه ده پته، خو زموږ د ډاون ډسټرکټس خلکو شیشې ولګولې، هغه بجلی بیټرۍ په ګولۍ وسلولې وایي شیشې زنده‌باد کړه، هغه سایډ باندې 2 متره روان دی. نو خلک بلونو ډېر زیات تنګ کړي دي. د هغې وجه دا دی چې پاکستان کې چې کومه بجلی ده د اوبو په ذریعه چې کومه جوړیږي هغه یو خو ډیمونه ډک شوي د شګو نه صفایي نه کېږي، کیپیسټي کمه شوه. هغې نه علاوه اوبو کې هم کافي ده پورې کمی راغلو، خو چې کوم ځای کې اوبه زیاته ده او د اوبو پاور زیات دی نو هغه ځایونو کې ډیمونه نشته. لایک د په سوات کې د یو اندازې مطابق د 50-60 پورې ډیمونه سمال ډیمز دا جوړېدی شي چې دا
یو ډیم 10 میگاواټ بجلی جوړی نو زما خیال له 120 میگاواټ صرف د سوات نه بجلی پیدا کېدی شي. دارنګې دریای پنجکوړه چې د دیر د کومراټ او د دغو سرونو نه وتلې 50 یا بلکې هغلته په تیمرګره کې یو ډیم جوړیږي کوټو هایډرو پاور پروجیکټ چې په هغې نه صرف 40 میگاواټ بجلی به پیدا کېږي. نو که داسې په نور جوړ شي نو زما پوره خیال دی چې د خیبر پښتونخوا بجلی صرف د دیر او د سوات نه کور کېدی شي او دا به ارزانه هم وي او دا به پلوشن لیس وي. هیڅ قسمه به دغه ته نقصانات نه ورکوي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین خان ګنډاپور اعلان کړی و چې موږ به د بجلی واک اختیار خپل لاس کې اخلو خو انتظار کوو نو چې کله به یې په خپل لاس کې اخلي. د هغې وجه دا ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ سره د بجلی د تقسیم کار خپل ترانسمیشن لاین نشته. که د چترال نه بجلی ځي خو نیشنل ګریډ سټیشن لاهور ته رسیږي او د هغې وجه دا ده چې هغه ترانسمیشن لاین فیډرل ګورنمنټ جوړ کړی. نو که کې پی ګورنمنټ خپل پیسو باندې ډیمونه جوړ کړي په سوات او دیر کې او په خپلو پیسو باندې ترانسمیشن لاین جوړ کړي او په د ملکنډ کې ورته چېرته نږدې یو پاور سټیشن جوړ کړي کوم چې په لاهور کې دی نو زما نه دی خیال چې خیبر پښتونخوا کې به بیا خلک د بجلی بل تنګ کی او یا به په خیبر پښتونخوا کې چې د نو کارخانې بندې شي. هم به په کارخانې جوړیږي هم به 24 غنټې بجلی وي او هم به بل کم وي او هم به پلوشن لیس وي. فایده به ډېره زیاته وي. الله دې وکړي چې د حکمرانانو توجه دې خوا راوګرځي.